بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم عرفان دورانی. تاسو ګورئ پیام خیبر. ګلونو ښار پېښور کې نن یو داسې شخصیات راغلی دي تعریف چې څومره مو کوي د هیڅ تعریف محتاج هم نه دی او بیا یو داسې پارټي دی جوړه کړې ده مظلوم عوامي تحریک پاکستان د هغوی چیرمین هم دی او دی یو اواز او یو ایجنډې سره راوتی دي د مظلوم دپاره حاجي صادق خان اچکزی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور کور ودان ستا د چینل ستا د راکړونکو یو جان مننه کور ودان. ای صاحب تاسو ته څه شي کمی و چې تاسو پارټي جوړه کړه مظلوم دپاره؟ ما سره کمی به حقیقت درته وایم چې الله پاک ما ته یو دومره زندګي راکړې ده چې هغه زما د بچیانو یو سوچ ته زه صرف د ځوانانو درد راولاړ کړی یم. د ځوانانو په کم درد باندې چې دوی زما سره وه هغه درد زه راولاړ کړی یم د کام دپاره ما دا سفر په مخه واخیست. ډېر یو ښه سوچ سره تاسو راوتي الله هم کامیاب کا مظلوم دپاره آواز جوړ شوي دا ټیم. دا راته ووایي په پېښور کې خو ماشاءالله تاسو ځای په ځای شمولیتي پروګرامونه هم کېږي مخکې څه پلان دی ستاسو؟ انشاءالله الله ته مو دا امید دی چې موږ غواړو چې د ځوانانو یو ډله جوړه سو ځوانان در یو مقامه پورې ورسېږي. موږ چې کوم دا ژوند راچېر کړی دی دا اگر د موږ پالتو راچېر کړی دی نو زه د هر کور پرې دا سوچ وروړم دا فکر وروړم چې باید ګناه په موږ کې ده که چیرې ستی لاره سمه وي ستی په لاره به موږ لاړ شو که زموږ لاره سمه ده ځوانانو تی په دې ستی لپاره سوچ پکار دی او فکر پکار دی چې څه به کوو. زمونږ دا یود نن سبا لکه ډېر زیات لکه بګړو شوی به ورته ووایو که نه جي دې دپاره څه داسې میسیج وي چې دی یو ډله جوړه شي پوره یو قوم جوړ شي. لالا دا به درته وایم چې انشاءالله الله ته مې هم دا امید دی چې موږ به راولاړېږو د ځوانانو یووالي به راولو او ځوانان ته صرف ما دا یو خواست دی چې د خدای دپاره پر کام رحم وکړي پر خپل خاندان یې وکړي د نشو څه ځان وګورئ. که مې نشه کول ستی مستقبل به خراب وي او د کام خدمت به هم نشي کولی خپل کور به هم نفرت سکي خاندان به هم نفرت سکي. دغه مې یو خواست دی د ستا د تصرف سره چې د ځوانانو دپاره انشاءالله یو ذریعه به جوړېږو موږ به یو مقام ته سره رسېږو. ډېره مننه جي پیام خیبر له وخت ورکولو.